أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. سورة مائده آیات نمبر 15. دا آیات مخکنی آیاتو سره مناسبت ښکارا دي. ولو ان اهل الكتاب کچیری دا اهل کتابو آمنو ایمان راوړی وای واتقوا تقوا اختیار کړی وای لکفرنا عنهم سیئاتهم نو موږ به ضرور د هغوی څخه د هغوی ګناهونه رژولی وای ولادخلناهم جنات النعیم او خامخا به مو هغوی د نعمتونو جنتو ته داخل کړي وای. الله عز وجل په دې آیات مبارکه کې د اهل کتاب سره یو خاص وعده کوي کدی ایمان راوړی وای یعنی د پیغمبر علی السلام رسالت یې منلی وای او د ټولو بدو کارونو څخه ځان ساتلی وای نو موږ به د دوی ګناهونه ورژولي وای او جنتونو ته به مداخل کړي وای. خدای و نکړه نو ځکه د دوی سره دغه سید احسان معامله هم ونسو. ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم. ولو ان اهل الكتاب کشیر اهل کتاب آمنو ایمان راوړی وای چې د امور حق او څخه اوس منکر دي هغه ټول منلی وای لکه د پیغمبر علیه السلام رسالت واتقوا او تقوا اختیار کړي وای د ټولو بدو کارو څخه لکفرنا نو خامخا به موږ رژولی وای عنهم د دوی څخه سیئاتهم د دوی ګناهونه لکه کفر شرک او ټول معاصی کفر شرک او ټول معاصی او بد کارونه چې هغه احوال دي که اقوال دي یعنی که حالات د ګناهونو دي کې خبرې د ګناهونو وي دا به ټول جن رژولي وای. ولا دخلناهم جنات النعیم او موږ به دوی داخل کړي وای خامخا جنات النعیم جنتونو ته النعیم د نعمتونو و دې ته به مداخل کړي وای. دا خاصه وعده ده د ایمان د برکاتو چې کدی ایمان راوړي وای نو دا آخرتی برکات و د آخرت برکات به لاس تراوړي وای. یو وعده دا خاصه وعده ده د نبی علیه السلام په زمانه کې د اهل کتاب سره خاصه وعده سوی لیکن چون کې هغه متعصب و او پر خپل کفر باندې اصرار وکي نو د دې عظیم نعمت څخه برخمن نسول محروم پاتس. او یو عام وعده ده چې هغه د هر چا سره الله تعالی کړی چې من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. دا به عام وعده ده چې الله تعالی فرمایي کڅوک صالح عمل وکړي من ذکر او انثى کناروي کشزه وهو مؤمن حال دا چې په خپل رب باندې ایمان ولري لنحيينه حياه طيبه خامخا به موږ هغه ته بهترین ژوند ورکوو د سکون او اطمینان زندگی ورکوو. ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ولو انهم او کچیر دغه اهل کتاب اقاموا التوراة قائم کړي وای والانجیل انجیل قائم کړي وای وما انزل الیهم او هغه چې دوی لره را نازل شوی دي من ربهم د دوی د رب د طرفه لاکلون خامخا به خړل کړي وای من فوقهم د خپل ور څخه او من تحت ارجلهم او در پښو د لاندې څخه منهم بعض د دوی څخه امه مقتصده امت میان دي وكثير منهم ساء ما يعملون وكثير ډیر منهم د دوی څخه ساء ډیر بد ما يعملون چې دوی عمل کوي. ولو انهم اقاموا التوراة کدوی تورات قائم کړي وای والانجیل او انجیل قائم کړي وای یعنی تورات کې چې کوم احکام راغلي و په هغه کې تحریف نه وای کړي
او هغه کاملا عملی کړی وای. والانجیل او په انجیل کې چې کوم احکامات راغلي وو هغه کې تحریف نه وای کړی او کاملا عملی کړی وای. وما انزل الیهم او هغه څه چې دوی ترا نازل شوی دي من ربهم د دوی د رب له طرف چې دا قران کریم هم دی نو دای قائم کړی وای. چونکه تورات کې د پیغمبر علی السلام د رسالت خبره ډیر ښکارا ذکر و. په انجیل کې د پیغمبر علی السلام د رسالت خبره ډیر ښکارا ذکر و. نو کدی تورات قائم کړی وای نو لا محاله به الله تعالی پر پیغمبر آخر زمان نبی صلی الله علیه وسلم ایمان راوړی او خامخا به په قران کریم ایمان راوړی. نو چې په قران ایمان را نه وړي دوی تورات هم نه دی قائم کړي او دوی انجیل هم نه دی قائم کړي او هغه څه چې دوی ته نازل شوی دی هغه هم نه دی قائم کړي. نو الله تعالی فرمایي کچیر دوی تورات قائم کړي وای په تورات عمل کړي وای څنګه چې په تورات کې الله تعالی ورته لیکلی و. یو خورست دوی تورات محرف کی یعنی د الله تعالی احکام یې جنې وکښله او خپل د ځان یې ځینې خبرې ورواچول. والانجیل وما انزل الیهم من ربهم او هغه څه چې نازل شوی دی دوی لره من ربهم د دوی د رب د طرفه لاکلون خامخا به خړلې وای من فوقهم د خپل ور څخه ومن تحتهم ومن تحت ارجلهم او در شو لاندې یعنی هم به د اسمان دروازې ور باندې راخلاصي وای پر وخت به بارانونه ور باندې کېدای او هم به د مځکې حاصلات خوندور وای د مځکې چې د دوی د پښو لاندې دي د دې څه به هم نعمتونه اخیستي وای. یعنی دا د ایمان برکات دنیویه سو. مخکې آیات کې د ایمان برکات اخرویه بیان کړ چې ایمان د آخرت په اعتبار دغه ګټه رسي او په دنیا کې د ایمان دا ګټه. لیکن چون کې دوی په دې باندې عمل ونه کوي نو الله سبحانه و تعالی دوی د دې نعمتونو څخه په دنیا او آخرت دواړو کې محروم کړه. انو چې محروم یې کړله د دې محرومیت دا علامه سوله چې دوی پر کفر باندې پاتې شو او چې پر کفر پاتې شول نو په تنګي کې واقع شو. د تنګي د واقع کېدو په وجه اخر د الله تعالی په شان کې ګستاخانه کلمات شروع او دا ویل چې الله تعالی بخیل سوی دی العیاذ بالله. الان کې د مال د کمیدو اصل علت د دې کفر نو الله تعالی وایي چې موږ دوی ته دا نعمت ورنکي. دا وعده د الله تعالی د دوی سره و چې کوم خلکو د دوی په وخت کې ایمان راوړي نو د هغوی سره د الله تعالی دا وعده پوره شو. نو الله تعالی فرمایي چې منهم امه مقتصده منهم د دوی څخه امه مقتصده امت دی مقتصده درمیانه یعنی عادل معتدل کسانم پکشي کیږي چې پر کو پر باندې مصیر نه دی پاتې شي چې هغه کسانو الله سبحانه و تعالی مسلمانانو ته ورشي چې په يهودانو کې عبد الله ابن سلام رضی الله عنه او د هغه ملګری او په نصاراو کې نجاشي رضی الله عنه او د هغه ملګری. نجاشی پر خپل پاچهی باندې د ایمان فواجه باندې پاتو تر سوچ په پاچهی کې وفات شو او عبد الله ابن سلام د پیغمبر علی السلام د خاصو ملګرو څخه وو او په اسلام کې د ډیر لوړ اهمیت سره نو الله سبحانه و تعالی دې ته د ایمان فواجه باندې هم دنیوي او هم اخروی نعمتونه ورکړ. منهم امه مقتصده په دې مبارک آیات کې مفسرین خورا ډیری خبرې را نقل کړي. وای دا د قران حقانیت دی چې قران کریم د خپل مخالف صفات هم بیانوي. یعنی دا چې په دوی کې ګرد بد نه و ځینې کسان سم و چې ایمان راوړي نو دی کې وای مخاطب ته د دې تعلیم ورکول دی مؤمن ته مسلمان چې تاسو همیشه په خپل کردار او په خپل گفتار کې معتدل اوسئ. یعنی د یو چا سره د دشمنی په صورت کې داسې دشمنی مکوه چې ته د هغه سم صفات او ښه صفات امرک او د یو چا سره د دوستی په صورت کې داسې دوستی مکوه چې ته د هغه بد صفات هم هنر وګڼې. حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د یو چا سره چې کله محبت کې
محبت دی باید په حدود او معیار بناوي او د چا سره چې کله بغض کې نو بغض او عداوت دی باید پر یو حد او معیار بناوي ولې ډېر ځله کېدای شي یو سړی ستا محبوب وي تا د خپل محبوب په باره کې ډېرې خبرې داسې کړې وي چې ستا د راز خبرې لیکن کېدلای شي هغه خوابدی شي ستا سره خوابده شي او ستا ټول رازونه افشا کړي او یا کېدای شي تا د یو چا سره دشمنی او تا په دې دشمنی کې حدود مات کړي داسې خبرې دي کړي چې کېدای شي سبا تا او هغه تعلق سره پیدا کړي لیکن دا هغه په صورت کې وته شرمېږي چې دا خبرې کش کې ما نه وای کړي نو په ټول کې حدود پکار او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل امت ته دې تعلیم هم ورکړي دا یوازې نه چې انسان په خبرو کې په اعمالو کې او بلکې په هر شي کې اعتدال ضروری دی غلوه په شریعت کې منع ده او تفریط هم په شریعت کې منع دي سړی کوتاهی کوي چنانچه په خوراک او شک کې هم دا ضروری ده نه به انسان ځان انتهایی وږي پرېږدي او نه به بیخي ځان تر پزې مړي حدیث کې راځي الاقتصاد فی النفقه نصف المعیشه په ژوند کې په کاروبار کې د کور په نفقه کې میانه روي کول دا نیم ژوند دی نو دلته الله تعالی دا دی فرمایي چې منهم امه مقتصده نو بعض د دوی څخه امه مقتصده امت دی مقتصده درمیانه یعنی چې اسلام هم قبول کړي او د دې نمخ کې په تورات او انجیل هم عمل کړي لیکن وکثیر منهم ساء ما يعملون لیکن ډېر منهم د دوی څخه ساء ډېر بد ما هغه ويعملون چې دوی عمل کا یعنی اکثریت یې پر کفر او شرک باندې عنادن پاتسول یا ایها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين یا ایها الرسول ای پیغمبر علیہ السلام بلغ ما انزل الیک بلغ ورسو ما غت انزل الیک چتا تر نازل کړل سوی دی من ربک استاد رب د طرف وان لم تفعل کچیر تا دا کار ونکي فما بلغت رسالته فما بلغت تا ندی رسول رسالته دا غ رسالت والله يعصمك من الناس والله عز وجل يعصمك حفاظتك استا من الناس دخلقت ان الله لا يهدي القوم الكافرين يقينا الله عز وجل لا يهدي هدايتك القوم الكافرين كافر قوم لرا يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك د دې آیات مخکنی آیاتو سره مناسبت دادي چې د کافرانو په دومره زیات زید او عناد سره چې ستاد دومره قوي دعوت او د دومره حقانی دعوت باوجود ایمان نراوړي او پر خپل کفر باندې مصر فاتدي ټینګ ولاړ دي عنادن کېدلای شي د دې په وجه باندې ته ډېر غمجن سي او په خپل دعوت کې څه کمی راولي چې دا خلک په هسي خبره نه مني او یا کېدلای شي ستا سره دا فکر پیدا شي چې دا خلک به ماته تاوان پیش ځکه چې دومره زیات عنادي خلک نو دا دوی وجه کېدای شي چې یا به ته د دوی څخه نور مایوسه سویې او یا دا معنا چې ته به د دوی څخه داسې احساسیې چې کېدلای شي دوی به تا ته تاوان پیش کړي انو د دې دواړو وجو په وجه باندې کېدلای شي چې ته د دعوت په کار کې څه ناڅه کمی راولې نو ای پیغمبر علیه السلام د دعوت په کار کې کمی مراوله بلکې د الله تعالی د طرفه چې تا ته کوم امر کول کیږي هغه کاملا ورسه د ټول دین رسول ستا وظیفه ده لکه د ټول دین پټول چې ناجائز دي نو د دین د لږ حصے پټول هم ناجائز دي بلکې کاملا بټول رسې کدا وهم درته پیدا و چې تا ته بڅوک تاوان ورسي نو د دې څخه بالکل ته بے پروا اوسې ځکه الله سبحانه و تعالی ستا حفاظت کی او الله عز وجل کافرانو ته هدایت نکي چې هغه دي په خپل هغه فریب او تدبیر کې چې ستا په خلاف اکی په دې کې دي کامیاب شي
یا ایها الرسول ای پیغمبر علیه السلام بلغ ما انزل الیک بلغ ورسو ما هغه انزل الیک چې تا ته را نازل شوی دی من ربک استاد رب د طرفه استاد طرفه هر شی تا ته را نازل شوی دی دا ټول ورسو وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ كَبِالْفَرْضِ أَوْ مَحَالَ یعنی داسې خو نه پیښې دي چې ته یې ونه رسې ته فرض که داسې کتا ونه رسول یعنی دا خو قطعا نشي کېدلی چې ته یې ونه رسې ولې پیغمبري شان دا دی چې هغه د دعوت په کار کې کمی نه کوي لیکن بالفرض او محال که ته دا کار ونه کې فما بلغت رسالته نو داسې وبوله چې تا نه دی رسولی رسالته دا د الله تعالی پیغام د الله تعالی تر بندگانو پورې یعنی د ټولي مجموع رسول فرض دي نو لکه څنګه چې د ټولو پټول اخفا ده او فوت فرض دي نو همدارنګه د بعضو پټول هم اخفا او فوت فرض دي فما بلغت رسالته نو تا خپل رسالت بیا په دې صورت کې نه دی رسول پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله په نبوت مبعوث شوی دی بیا تر مرګ در ساعت پورې یو ثانیم د الله تعالی د دین د ابلاغ بغیر نه د تیر کړ ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې دین پر رسولو کې هغه مشکلات او تکالیف ګاللې دي چې انسانیت یې تصور هم نشي لیکن په دا ټول مشکلات او تکالیف کې یو غړی هم د الله تعالی د دین د رسولو څخه ځان نه دی شاته کړ انس رضی الله عنه وايي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عمومي طبيعت داو د دعوت د کار او د دین نه په فکر کې چې همیشه په یو مجلس کې راستو که بچای پښتنه جنې وکړه خو ویل به او یا به ضرورت د کومې مسلې بیانول به لیکن ترتیب دا و چې متواصل الاحزان یعنی دا غم او دا تکلیف یې داسې دوامدار متواصل الاحزان همیشه غمجن او دائم الفکر او همیشه فکرمن انسان طویل السکوت وجده خاموشی به کول یعنی دا د دین په ارتباط باندې غم او فکر چې انتهایی زیات په فکرمنو او ډیر زیات په دین غمجنو او انتهایی زیات په مجلس کې ساکت اوسېدي طویل سکوت نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تعالی عز وجل فرمای فاستقم کما امرت ته استقامت په دې دین باندې وکړه که څنګه چې تا امر شوی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ژیره مبارکه کې د وفات په وخت کې علما وايي چې یا نورس یا شل رشتان سپینو نو یو صحابي سوال دی نو کې چې په ژیره کې د سپینو رشتان پیدا شي د ورته فرمایل شیبتنی هود ز سورته هود واخواتها او د سورته هود په مثل نور سوراتونو سپین جری کړه چې د الله تعالی د طرفه دارته ویل سوال چې فاستقم کما امرت څنګه چې الله تعالی ته امر کړی هغه سي مستقیم اوسیر نو د الله تعالی په دین باندې د الله تعالی د غوښتنې مطابق انسان نسی وسیدل نو دا یوازې پیغمبري عظمت وی چې دا د الله تعالی د غوښتنې مطابق پاتې کېدل شي بل چا کې دا استعداد نه نو کله چې بیا حجۃ الوداع کالو او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د رخصت حجۃ الوداع ته په داغه حجۃ الوداع وای وداع رخصت ته وای چې د دې ورسته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د امت سره رخصت شوی نو د سهار څخه تر مازګره پورې یو ډیره وجده خطبه ویلې چې په دې کې د اسلام دین او د یو مشفق فلار په حیث باندې خپل امت ته ډیر وصیتونه کړی دا بیخي ډیر احادیث په دې باره کې راغلي دي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا وجده خطبه څنګه ویلې د سهار تر مازګره پورې صحابه کرام ته بیان کړي او ټول دین ورته بیان کړي او ډیر وصیتونه ورته کړي نو په اخر کې صحابه کرام ته هل بلغت ايما د الله تعالی دین ورساوه تاسو ته ما د الله تعالی دین را ورساوه هغه ورته ویل چې هو نعم بلغت رساله یقینا تا د الله تعالی رسالت د الله تعالی دین را ورسوي وعديت الامانه امانت دی ادا کی ونصحت الامه او امت ته دی نصیحت وکي یعنی تا کم امانت چې ستا په وجو پروت او غدي ادا کی
کوم رسالت چې د الله تعالی د طرف درکړه سوی او هغه دی امت ته ورساوه او امت ته نصيحت وکړي نو بیا ورستوای الا فليبلغ الشاهد الغائب الا فليبلغ الشاهد الغائب الا فليبلغ الشاهد الغائب نو خبردار ما امته استاسو هر حاضر کس دی و غائب سړی ته د ازما دین ورسي دا درې ځلې ورته وایي چې زما دغه دین دی هر کس چې دلته حاضر دی دا دی غائب سړی ته ورسي او فرمایي چې کېدلای شي تر دغه اوریدونکو چې د بل چاته ورسي هغه چور ورسي دی هغه ډیر پوي هغه په دې دین شامل چنانچه د پیغمبر اسلام دا حدیث پر عجم باندې ډیر صادق راځي عجم ته دین عربو را ورساو لیکن څومره خدمت چې عجمی نړۍ بیا دین ته وکي بیا عربي نړۍ د صحابه کرامو سره ورسته دومره ډیر خدمت نه لیکه اوس د احادیث څومره ډیر کتابونه دي تقریبا اکثریت عجمی علما ولیکي امام بخاری رحمه الله عجمی دي امام ترمذی رحمه الله عجمی دي امام ابو حنیفه رحمه الله عجمی دي یعنی نسلا اعجم دي دا ولو کورسته په عربو کې لوي شي نو ځکه پیغمبر علی السلام فرمایي چې کېدلای شي چې یو څوک یو چاته خبره ورسي هغه چې وایي او هغه ډیر فقيه او هوښیار وي او د دین پر رسول کې ډیر مخ کې وي تر هغه چې هغه یو رسوي نو دا ډیر کتابونه تفاسیر چې دا ورسته لیکل شوی دي او یا ډیر نور کتابونه لیکل شوی دي دا اکثر عجمی علما بیا ورسته لیکلي یعنی د دې معنا دا نه ده چې عربو علماو خدمت نه لیکړي خدا الله تعالی یو څوک د دین لپاره انتخاب کړي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل امت ته دا خبره کړې اوس دا ضروری ده د امت پر اړه باندې دا ذمہ داری پرته ده چې دای بد الله تعالی دین نور ترسه لیکن موږ په دې کې انتهایی زیات غافل یو او دا زموږ ذمہ داری ده چې نور ته به رسو بلغوا عني ولو آیه پیغمبر علیہ السلام فرمایي زما څخه دین نور ته ورسوي ولو کوي آیات نو دا د علماو ذمہ داری نه دی یوازې او نه یوازې دا د تبلیغ والا و ذمہ داری ده چې دا به دعوت او تبلیغ والا دا کار کوي نور به بیغه مناست دا د هر مؤمن ذمہ داری ده چې هغه به دین خلکو ته رسي خو د دین رسول زده کړه غواړي ځکه چې هغه طریقه چې دین خلکو ته ورسول سي او خلک ستاسو سره مقابله ونی کی ته حکمت زده کې نو د دې د لپاره علماو دغه د دعوت او تبلیغ طریقه یې شه په دې طریقه کې تلل د دې د لپاره ضروری دي چې انسان د دعوت طریقه زده کی یعنی دا نه د لازمی چې تبلیغ کې आवाज بار دین رسیږي په بل طریقه نه رسي خو دعوت او تبلیغ کې وتل دا ګټه کوي چې انسان ته د دعوت طریقه زده سي چې څنګه یو چا د حکمت خبره وکي او پر کومه موقع ورته وکي ولی دا ضروری ده چې خلک باید و پیژنې موقع باید و پیژنې خبري باید زده کړي چې خلکو ته خبره وکړي اوس موږ کو داسې حال وي چې د ډیر وخت سپینځري سړی وي ډیر دلاور وي خورا ډیر په خواني پایلوچان په کوټه کې ساتلي په خوا خونو دام یو غټ کمال په کوټه کې بیا پایلوچان ساتل نو دای هم کړي او ډیر نور وختونه هم خورا په مقابلو کې تیر کړي جشنونه مشنونه هم مانځي لیکن کله چې د دوه خلکو په مخ کې ودرې یو خبر هم نشي کوي حتی دا بسم الله نشي وایي بس ریږ دی واخلا سن ریږ دی پښې ریږ دی خبري ګرځنی ولاړ حتی دا په زور د خلکو په مخ کې امام ته نشي ویلای چې د المنځ یا لږ مخ کې سي یا لږ شات بس ورختاس نو دا ورختای خو استکیدل پکار دی دا سام چې پر سړی دوی او دا په دغه کې استکید سړی ووزي دا طریقه زده کی نو الله عزوجل د پیغمبر اسلام په ذمہ دا کار یشي او هغه ادا کوي اوس موږ پر ذمہ نو والله یعصمک من الناس او کپدې اړه د کفارو څخه تا څه بیر وي او څه خوف وي نو بس بیر مکوا والله یعصمک من الناس والله عز وجل یعصمک حفاظت کوي استا من الناس د خلقو څخه الله عز وجل تا د خلقو څخه ساتي هیڅ کله تا خلق تاوان نشي رسوي ګوره دلته ناس وې مطلب دا دی چې هیڅ انسان تا تاوان نشي رسوي نو چې انسانان تاوان نشي رسولای دا پیرانو دا خو به تاوان نشي رسول ها د دین په ارتباط باندې لوی تاوان دا جزئی تاوانونه چې یا تازهیر کی یا غلطه خبره درته وکي نو دا خو د دې سره زید نه دی هغه کې د نشي ورسیر حدیث کې راځي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه آیات د نزول ورسته د صحابه کرام پیرا
دا ځان یې استک د دې نمخ کې بچ صحابه د پیغمبر اسلام د حفاظت لپاره او سره ګرځي د دې څورسته پیغمبر علی صلوات و سلام هغه ما استک ان الله یقینا علی عز وجل لا يهدي القوم الكافرين هدایت نکي هغه قوم ته الکافرین چې کافر وي یعنی چاغوی دي تا ته تاوان ورسي او یا د ستاره لپاره کوم ترتیب جوړ کی او د هغه ترتیب دی بیا کامیاب شي صدق الله